یو الکو یو الک کنه هغه به چې کله به د هغه چوټیانې شوې اکثر د یخنۍ چوټیانې به یې شوې لس 15 ورځې چوټیانې اوس خو اتر ورځې که سوی مخکې به 15 ورځې وې نو چې کله به د ژمي هغه چوټیانې شوې د یخنۍ نو زما مور او پلار دی به ما سره شو او زما د نیکه کور چې کومو د نیا او د نیکه کور وي زه به هلته بوتلم نو موږ به هلته کې هغه چوټیانې اکثر تېرې کړې وي زما زه چې غټېدم ورو زما د مور او پلار هغه مصروفیات هم سیوا کېدل یو پیره چې کله زما چوټیانې شوې نو هلته نه د زما هغه نیا نیکه وایي چې اوس خو دې غټ دی بس یوازې راولېږه او ما هم ورته وویل چې تاسو کړاو مه کوئ بس زه به یوازې لاړ شم وایي چې کله زه ټرین ته راوختم نو چې کله زه راختم که نه نو پلار ما ته رانږدې شو غاړه یې راله راکړه او ما ته په غوږ کې یو خبره وکړه او ما یو دونه غوندې کاغذ چې کوم و هغه یې راله په دې جیب کې کېښوده بس وایي زه چې کله ټرین ته راوختم که نه نو نور کله خو ما سره مور او پلار و زه به ډاډه وم او عمر زما خو لا دومره نه خو لږ غوندې غټ شوی وم وایي کله راته یو وایي چې لکه ته یوازې ما ورته وایي چې وایي چېرته دې پلانکي دی دا خو ډېر لرې ځای دی ته به یوازې دا سفر کې زما هغه زړه ورو په ښکته باندې ته بل به راغی هغه وایي چې لکه ته چېرته دی یوازې یوازې چېرته دې پلان خو دا خو ډېر لرې ځای ته به یوازې څنګه دی هغه زړه یې راله ورو غورځو وی حتی چې زه کله د یارې نه به یو ځای ته تلم کله به بل ځای ته تلم حتی چې زه په هغه خپل هغه باندې کېناستم په ما باندې دونه یره راغله چې زه راپرېوتم چې څنګه راپرېوتم که نه نو دقه ټایم کې ما ته د پلار هغه خبره را یاده شوه چې پلار کله زه په ټرین کې راخېجولم نو ما ته هغه په دې غوږ کې یو خبره وکړه او ما ته یې وویل چې هغه ورته په غوږ کې څه وویل چې بچې ستا په دې جیب کې ما یو پرچي ایښې ده چې کله تا ته مصیبت درته راشي مخې ته یا دغه شي نو دغه پرچي راواخله او ویې ګوره وایي ما کې دم نه خو هغه جیب ته مې لاس کړه په مزه مزه باندې ما هغه پرچي راوباسله وایي هغه پرچي چې کله ما راوباسله او څنګه ما کولو کړه که نه هغه پرچی لیدو سره په ما کې دم راغی په ما کې دم ولې راغی چې په هغه پرچی کې ما پلار ما ته لیکلي وو چې بچې یریږه ما ته خو دلته کې یوازې ما کېنولې خو په شاته ډبه کې ګورې زه ناست یم بس وایي چې څنګه دا پرچي ما وکړه زه نیغ راپاڅېدم